बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नौ په دې ساده پورې د مانځه ذکر او د وس د صوم ذکر دی. نو چونکه منځ هم عبادت بدنی دی او روزه هم عبادت بدنی دی، نو دی وجنا په منځ پسې ورستو دا ذکر کړل. یو قسم عبادتونه عبادت بدنی وي، یو قسم عبادتونه عبادت مالی وي، دریم قسم چې هغه عبادت بدنی پکې هم مالی پکې هم. نو دا منځ او روزه دواړه عبادت بدنی دي او زکات دا عبادت مالی دی او حج نه دا عبادت بدنی او مالی دواړه دي. نو دلته کې د عبادت بدنی ذکر د مانځو شو، یو د روزې چې عبادت بدنی نه دا ذکر ده. روزې ته په لغت کې صوم ویل کېږي او صوم په لغت کې معنی بندول او منع کېدل، او په اصطلاح کې د طلوع فجر نه واخله د غروب آفتاب پورې، طلوع فجر نه واخله د غروب آفتاب پورې د خوراک سکاک او جماع نه ځان منع کول په نیت ته ثواب باندې، د خوراک سکاک جماع نه ځان منع کول په نیت ته ثواب باندې. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته صوم ویل کېږي. په سندو هجری کې د رمضان مبارک روزې فرض کړې شوې دي. ګوره الصوم کتاب الصوم دا کتاب دی د روزو په بیان کې. الصوم لغتا هو الامساك والامتناع عن قول او عمل. وې صوم د لغت په اعتبار سره منع کېدل امساک او منع کېدل یو شی، انسان بدیدل منع کېدل د خبر نه یا د کار نه. اند لغت په اعتبار سره صوم چې دا ویل کېږي منع کېدل د یو خبر نه منع کېدل یا د یو کار نه منع کېدل. یقال لك ویل کېږي صام عن الطعام اذا امتنع منه، چې کله د خوراک نه منع شي کنه نو خلک وایي صام عن الطعام د خوراک نه منع شو. وصام عن الكلام خلق وی اذا امسك عنه فلم ينطق، وکړه چې انسان چپ شي او خبرې نه کوي نو لګيږي چې صام عن الكلام د خبرو نه چپ شو منع شو. پوه شو به نه معنی لکه پوه شوي. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سوره مريم، او د دین وې دا الله تعالی تبارک وتعالى دا قول دی چې فاما ترين من البشر احد، حضرت مریم علیه السلام چې کله زوی پیدا شو نو عیسی علیه السلام خو الله تعالی بغیر د پلان نه پیدا کړو. نو دا مریم یریدله چې راځو سره لاړ شمه دا خلک به ماته وایي چې دا زوی د کوم طرفه پیدا شو، ځکه چې په دنیا کې خو د بچی پیدا کېدو دغه دوه طریقې دي چې یا خو یو زنانه بدکار شي زنا وکړي او ماشوم پیدا شي، او یو زنانه واده وکړي. نو زه خو لکه نه مې بدکاري کړې ده او نه مې واده کړی دی، نو خلک به راته وایي چې دا بچی د کوم طرف نه راوړو. نو الله تعالی ورته وایي فاما ترين من البشر احد، چې ته لاړه چې د خپل ځای ده او کله چې ته ووینې فاما ترين په کار کله چې ته ووینې من البشر د انسانانو نه احد یو کس، نو فقولي ته ورته وایه اني نذرت للرحمن صوما، چې ما د رحمان ذات لپاره روزه نیولې فلن اکلم اليوم انسیا، نو زبانه دې چا سره خبر نه کوم. صوم دا چپ کېدو ته ویل کېږي. پوه شو به دې او وصوم شرعا او د شریعت په لحاظ سره د شریعت په لحاظ سره صوم څه ته ویل کېږي؟ هو الامتناع قصدا، یعنی منع کېدل دی په اراده سره. قصدا معنا په اراده عن شهوة الفرج، دا فرج د شهوتنا شهوت فرجنا، وعن ادخال شيء عمدا او خطا الى البطن، او یا داخلول یوسیس قصدا یا خطا خېټه ته یوسیس داخلول کا قصدن او کا عمدن او کا اراده خطا ان. وما او ما له في حكم البطن، یا هغه چې هغه له حکم د خېټې وي، مطلب دا کنه دماغ ته یو څه ورسي دوايي رسي یا خېټې ته ورسي، نو په دې دوايي رسول باندې هم دا چې نو روزه ماتيږي. د کم ټیم پورې من طلوع الفجر، دا طلوع الفجر انصار دراختونه واخله حتى غياب الشمس، دا انور د پریوتو پورې تعبدا لله تعالی، ان د پاره د عبادت کول د الله تعالی، استجابه لامره د پاره د دې چې د الله تعالی حکم قبول کی، او تزلفا الیه
یا الله تعالی ته دې نږدې شي تزلفا معنا سره یعنی الله تعالی ته د قربت لپاره الله تعالی ته د نږدېکت لپاره دې د روزه نیسي نو دغه څه شو د دې خلاصه دا شو چې صوم په لغت کې په معنا د بندیدو سره راځي صوم په لغت کې په معنا د بندیدو او منکیدو سره راځي او په اصطلاح کې د طلوع فجر د واخلا د ما غروب شمس پورې ځان لوري کیدا د طلوع فجر نو واخلا د غروب شمس پورې د خوراک سکاک او جمانه ځان من کول په نیت ته ثواب باندې د خوراک سکاک نه ځان من کول په نیت ته ثواب باندې د طلوع فجر نو واخلا د غروب شمس پورې د خوراک سکاک او جمانه ځان من کول په نیت ته ثواب باندې لکه پوه شو به معنی فرضیت الصوم د روزه فرضیت وصوم رمضان او رمضان مبارک دا روزه دا فریضه فرض دي فرضها الله تعالی چې الله تعالی دا روزه فرض کړی دي فی محکم تنزیله د خپل قران مجید په محکم کتاب کې په خپل قران مجید کې قال الله تعالی الله تعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی په تاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی پای کسان باندې تاسو مخ کړي لعلکم تتقون د پاره تاسو تقوا اختیار کړئ مطلب لکه څنګه چې په مخکري امتونو باندې روزه وي دغه شان په تاسو باندې روزه فرض دي وقال تعالى او بل الله تعالی فرمای شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې قران مجید به نازل کړی شوی دی هدل للناس دا قرآن دا هدایت ته خلکو لپاره قران مجید وبينات من الهدى او دا واضح دلائل دی پکې د هدایت نه والفرقان او فرق راوستونګي په منځ حق او د باطل کې فمن شهد منكم الشهر پس کم کس چې حاضر شو تاسو نه دی روزه دا فليصوم نه دی روزه ونیسي وهو الركن الرابع من ارکان الاسلام د اسلام د ارکانو نه دا څوم رکن دي څلورم رکن دي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 50 اسلام د دې بنیاد کې خدای له شی په 50 سيزونو باندې نمبر 1 شهادت الله اله الا الله دا الله سره شریک نه جوړول لري خبره گواہی کول وان محمد رسول الله لري خبره گواہی کول چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی و اقام الصلاه او منځ قائمول و ایتاء الزکات او زکات ورکول و حج البيت او د بیت الله شریف طواف کول و صوم رمضان او د رمضان مبارک روزه نیول د رمضان مبارک روزه نیول نو دا ګوره د قران هم ثابت شو د حدیث هم ثابت شو وس اجماعت الامه اجماع کړي د امت یعنی راجم شوه د ټول امت علی ان صوم شهر رمضان فرض عین چې د میاشت د رمضان روزي جنده فرض عین دي علی کل مکلف هر مکلف باندې مکلف څه دی لګي عاقل بالغ تا عاقل بالغ مسلمان تا لم يخالف في فرضیت احد من المسلمین چې د دې په فرضیت کې هیڅ یو مسلمان مخالفت نه کړي یعنی د ټولو مسلمانانو په نسبت باندې دا روزي د میاشت د رمضان روزي جنده فرض دي او بلې کې هیڅ چا هم اختلاف نه کړي بیا وی علامه یفترضو صيام رمضان د فرضیت رمضان د لپاره شرایط یعنی د رمضان مبارک د میاشت د روزي د بچا چا باندې فرض کیږي بچا چا باندې فرض کیږي هغه پوه شو به باندې دا غوړې یادوي به د شرطونه مرتونه د رمضان د فرضیت لپاره شرایط او یفترض صيام رمضان فرض کړی شوی دی د رمضان مبارک روزي ادا او قضا کا ادا او قضا على الذي پای کسبانی تجتمع فيه شروط الاتيه چې باغې د راتلونکو شرطونه جمع کړل شي نمبر 1 ان يكون بالغا چې دی بسوي فلا يفترض الصيام على الصبي روزي فرض نه بچا باندې او دویم نمبر ان يكون مسلما دی بسوي فلا يفترض على الكافر دا کافر باندې روزي فرض کړل شي نمبر 3 ان يكون عاقل دی بسوي فلا يفترض على المجنون دا نه لازم کړل شي په سمانه باندې نمبر 4 ان يكون بدار الاسلام چې دی بسوي د مسلمانانو په ملک به وي او کان عالما بوجوب الصوم اذا كان بدار الحرب دا کافر په ملک اوسیدونو ته د بدا پته چې روزه د بګوم یو عبادت او په میاشت رمضان کې خلک روزي نیسي
على من يفترض اداء الصوم على من يفترض اداء الصوم د واجب کېدون وروسته د ادایګۍ لپاره شرایط یعنی په آی کس على من پچا باندې وي يفترض اداء الصوم یعنی د واجب ادایګۍ یعنی د رمضان مبارک د روزو ادایګۍ پچا باندې لازم ده د مکه پچا باندې فرض کیږي پچا باندې فرض دي او دویم دا چې ادایګي په چا باندې ده ادایګي په چا باندې نو یفترض اداء الصوم فرض کړی شوی دی ادا کول د روزو علی من کان مقیما پاکس من چې سوي مقیم فلا یفترض اداء علی المسافر ومسافر باندې د رمضان مبارک ادا دا فرض نه ده مطلب دا کده تا سہولت جو روزه دی ونی سي که سہولت ورته نه جو بیا دی ورسو ونی سي دویم نمبر یفترض اداؤه فرض کړی شوی دی ادایګي دی علی من کان صحیحا پاکس باندې چې سوي صحیح وي روغ وي فلا يفترض اداؤه على المريض نه فرض کړی شوی دی هغه ادایګي په چا باندې نمبر 3 يفترض اداؤه على المرأة ادایګي دی لازم ده په هغه خزه باندې اذا كانت طاهره من الحيض والنفاس کله چې دا خزه پاک وي د سنا حیض او د نفاس نه فلا يفترض اداؤه پس نه فرض کړی شوی ادایګي دی على الحائض ولا على النفساء نه په حیض ولا زنانه باندې نه په سبانه بل لا يجوز اداؤه بلکې دا هغه ادایګي د سنا اړو جایز ده نه ادایګي د سنا اړو جایز ده نه من الحائض والنفساء د حیض ولا زنانه او د نفاس ولا زنانه نه لکه پوښوي ها نو دا د ادایګي لپاره چې لکه ادای په چا باندې لازم ده اما کله فرض کېدو ها بیا په قضا به راوړي متى يصح اداء الصوم وذا کنه چې د روزي د صحیح کېدو لپاره څه شرایط دي د روزي د صحیح کېدو لپاره څه شرایط دي يصح اداء الصوم صحیح ادا کول د روزي اذا توفرت الشروط الاتيه کله چې بګی لاندې شرطونه ومندل شي نمبر 1 اين يا بالصوم چې نیت به کې د روزي په الوقت الذي په هغه وخت کې تصح فيه النيه چې پایږي نیت صحیح د روزي نیت چې کنه رمضان مبارک د پاره د نفل لپاره د غروب الشمس نه واخله یعنی نور چې پریوزي کنه د دې نه واخله او سبا د نیمه ورځې پورې د نیمه ورځې پورې مطلب دا چې زوال لانی شوه د دغه وخت پورې دی چې د نیت دا کول شي مطلب ساره خوراک نه کړه کنه او د 11 بجې باندې وي په 11 بجې باندې و چې زر روزه پکما نو دا دې صحیح ده پوه شو به باندې خادم او کله کفاری روزه نه ولا یا د نظر مطلق روزه نه ولا نو داګه د لپاره بیا د شپې نیت ضروری دی او بل نور کې نه اين وي بالصوم چې نیت بکې د روزه په وخت الذي باغ وخت تصيح فيه النيه چې پای کې نیت کول سړي صحیح دي نمبر 2 اي ان تكون المراه چې وی براخذا طاهرا پاکا من الحيض والنفاس د سنه د حیض او د نفاس نه یعنی خځه ته بدای بیماری نه وي اي يكون الصائم خاليا من اشياء التي تفسد صيامه چې دا روزدار به خالوي د هغه سيزونو نه کم چې روزه ماتي لکه مطلب دا عقل خوراک بنه کوي شرب سبا نه کوي سکاک بنه کوي والجماع او جماع بنه کوي خپل کور سره ملاویدل وما في حكم هذه الاشياء او هغه سيزونه چې د په حکم کې دا خوراک سکاک په حکم کې اگر ته لکه وبا باندې کو کوچې په پاکستان او ډوړې باندې کو د غوري چې پکې خورا نسوار پکې کوا سیګریټ پکې کوا او یا دا پکې نور څه پکې ذهن ته دغه دماغ ته دواین ولا یا مخېټه ته دواین ولا نه ولا يشترط لسعه اداء الصوم او شرط کله شوی نه دی دا روزه د اداي کوي د صحیح کېدو لپاره اي يكون الصائم خاليا من الجنابه چې دا روزدار چې دا خالی وي د سنه د جنابت نه مطلب دا د شپې د احتلام ورته شو یا کور سره ملو شوی او لا غسل نه کړي نو په دغه حالت کې د روزي نیوي شي لکه دا د روزي نه سمانه نه لکه پوه شو به نه معنی پوره ده وای